بنده په یوه سجده باندې میلاویږم یوه سجده راته پکار ده نو زه میلاویږم چې ټول خلق اوده شي او شپه شي او ته راپاسې او یوه سجده ولګئ چې سبحان ربی الاعلی پاک دی رب زما الاعلی چې د ټولې دنیا نه اوچت دی بالاتر دی څوک ورسره شریک نشته دی په صفاتو کې او په ذات کې ته چې یو ځل ووایې سبحان ربی الاعلی نو رب العالمین وی لبیک یا عبدی ارفع رأسک بنده حاضری ما سر اوچت کا سر غواړه غواړه څه درکم لبیک یا عبدی ارفع رأسک د داسې ذات سره تاسو شریک جوړوئ چې سجدو کې هغه وی حاضر یم سجدې حالت کې بنده الله ته ډیر نږدې ځکه دا ځمکه نه ده دا په مخلوق کې د ټولو نه کمزورې مخلوق دی دا ځمکه په مخلوق کې د ټولو نه کمزورې مخلوق دی او انسان په مخلوق کې اشرف المخلوقات دی اشرف المخلوقات ته او بیا د انسان په ټول وجود کې اهم ځای چې دی هغه سر دی تندی نو چې اشرف المخلوقات اهم جز روالی او په ټولو نه کمزورې مخلوق چې ځمکه ده په هغې کې دي نه الله ته دا حالت ډېر محبوب دی الله ته دا حالت ډېر محبوب دی علما وایي چې کله رب العالمین د بنده نه خفه شي نو د دې څه دلیل دی چې کله بنده رب العالمین د الله پاک د بنده نه خفه شي څه دلیل دی او مونږ وایو سړی غریب کې چې الله خفه شي بس ناڅاپه بیماری پې راولي مونږ وایو الله خفه دی بیماری راغلی ده مال یې رانه واغستو الله خفه شو نه رب العالمین وای چې کله خفه شمه نو زما د ناراستیا دلیل دا دی چې د بنده نه د سجدې توفیق والمه بیا ما ته سجده نشي لګولی یو منځ به کوي او بل به نه کوي یو به کوي او بل به نه کوي دا د الله د ناراستیا دلیل دی کور چانه نالمه رزق یې نه کمومه غریبي پې نه راولمه بیماری پې نه راولمه چې ته خفه شم نو د سجدې توفیق تی سلب کم دا تندی بیا ما ته نه لګي نو دا تندی بیا ما ته نه لګي خوشحاله دي شي هغه غریبانان خپل کور یې نشته مال نشته دی خو چې پنځه ټیمه الله ته تندی لګي نو الله خوشحاله دی بس الله خوشحاله دی مولي صاحب منځ به مې څنګه قبلي ما ته به څه پته لګي چې زما منځ قبول شو که نه علما وایي د منځ د قبولیت نښه دا ده چې کله ته یو منځ وکې او هغې پسې الله د بل منځ توفیق درکړي نو دا د مخکني منځ د قبلېدو دلیل دی ماسپښین پسې د مازدیګر وکړو نو دا د ماسپښین د قبلېدو دلیل دی ماسخوتن منځ پسې د سحر منځ وکړو دا د ماسخوتن د مانځه د قبلېدو دلیل دی چې یو منځ پسې الله د بل منځ توفیق درکړي نو وان تدعوهم که تاسو رابلی دی لره الی الهدی لارې طرف ته دا مشرکانو ته وایي که دا خپل خدایان رابلی لا یتبعوکم نو دی خو ستاسو تابعداري نه کوي سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون برابر خبره ده کو تاسو رابلی دی لره یا تاسو چپ شئ ستاسو د خدایانو خو داسې مثال دی که رابلی جم غلی دي او که نه رابلی جم غلی دي بلل او نه رابللی برابر دي فرمایي فلما آتاهما هر کله چې ورک دی دواړو ته الله صالحا روغ رمټ بچې جعل له شرکاء نو دی وګرځول الله لره شریکان فیما آتاهما په هغې بچي کې چې الله ورکړی دی دواړو ته فتعال الله نو لوی دی الله
عما د هغه سنا یشرکون چې دی ورسره شریک جوړوي ایشرکون ما لا یخلق آیا دوی شریکی د الله سره لا یخلق هغه څوک لا یخلق شیئا چې نشي پیدا کولی څه شی وهم یخلقون او دی پخپله پیدا کړلی شوي دي ولا یستطیعون لهم نصرا دی طاقت نه لري دا شریکان لهم دی مشرکان لرا نصرا د امداد ولا انفسهم ینصرون نه د خپلو ځانونو سره مدد کولی شي وان تدعوهم اے مشرکانو کو تاسو رابلی دی خپلو خدایانو لره الی الهدی لارې هدایت طرف ته نو لا یتبعوکم ستاسو تابعداري نه کوي سواء علیکم برابر ده په تاسو باندې ادعوتموهم ام انتم ثابتون که رابلی تاسو دی لره یا تاسو چپ یی